في النعلين غسل ده فوق پانو کې او مسح دې نه کوي په نعلینو باندې دا مخکې باب سره مناسبت واضحه دي مخکې د غسل د اعقاب ذکر او د پوندې وچېکا پوندې ووینځه اوس دا غینه دا معلومیږي یو وهم راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په نعلینو کې خپل وینځل دا الکه مو په نعلینو کې وینځو کړي دي پلاستیکي چپاړو کې خلک دي کنه دا نعلین دي کنه بعض سرمنې چپاړو کې خلک دي کله کا سرمنو چپاړي خرابي کې نه هغه کې وینځي نو وهم د دې خبرې راځي چې په نعلینو کې او یا په شپلو کې بنده په وینځي خو بطن د قدم به وچ پاتې کی وینا چې وچې نه پاتې کې او اوبه ټول خپل تلسيږي نو په نعلینو کې په وینځل شي اصل الرجال في النعلين ولا يمسح على النعلين فنعلين مسبنته وبده سؤالك چې دا په ممسوحات او باطن الممسوحات او روان دا په مغسولات دي ودا لا يمسحوا تتمير وجنا ذکر کوي تتمير وجنا چې حکم د نعلینو حکم د خفانو نه دی حکم د نعلینو حکم د خفانو نه دی په خفانو مسح کول شي په نعلینو نشي کولای دا وردن وای چې په نعلینو کې د سپیوی نو وینځه په نعلینو کې وینځل شي مخکې ترې دا مناسبت شو دا په څه دا د عبد الله بن عمر کونیه ده شابه د سلور کارونه کې ما ندي یو کس اصحاب استانا د مرګ استان یسنو ما چې دا سلور کارونه کوي قالوا ما هي ابن جريج وبيت تشيري قال رأيتك ما تلقون متوجه شخصا ما تاسو تویلیو حضرت تلتلک سوچو قوا دا بیت الله دا حتیم دی دا حجر اسود دی دا رکن یمانی دی ہوئی کی پا خبرہ دا چې دی دا دی خوا رکن شامی دی ورمایو شام دی خوا دی او دا رکن عراقی دی رکن شامی عراقی کی بتاسو خطا کیږي عمر آسانه کړي تاسو تمویل چې دلته باب دی بیت الله شام دی راغلی چې جبرئیل دلته ورته موږ کو نو ما ویلو په دواړو قبلو باندې اتفاق نه شام ته خامخا اشارات ده اوس کله چې د نبی علیہ السلام مبارک په زمانہ کې بیت الله جوړېده نو دوی وی موږ به حلال مال په لګو او حلال مال لګو نو دا د اعتبار په دا نیمه کې دلته دیوال نیمه خو نه ده او صحیح دلته پورا نه کو دیوال دلته تاسو خیالي ما درته مخکې ویلو چې نبی علیہ السلام تمنا کړې لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة تاوي ما تكريوا وجعلت لها بابين وغيرها حسين بمداخل الكرب نزداد قلت نالي خان أصلا قلتم ده دلتالي وذا لم يأتي بعد في خوضه قصونا ناسل دي اعتراض في عبد الله بن عمر في سنة دي مستلام كيورا دي دا یاد ساته د حجر اسود استلام لومبه په تقبیل لیکولیما که تقبیل ممکن نو رشد زیات دی نو لاس یو سلاس ولکا که دا ممکن نو تو کونټه یو سا کونټه ولکا که دا ممکن نه وا دلته له اشاره وکړه څلور قسمه اما التقبیل اما اللمس باليد او اما اللمس بالعصا او یادا چې الاشاره من البعيد تسلوش او تدیر ابن یمانی استلام ذلك اخواك ورسرتير في صرف لاس پر راکاګم بس نه تقبیل شته تدیر ابن یمانی تقبیل نشته او نه لاس کولا ورشته نه کونټه ورشته نه لري د استلام شته د دې صرف یو استلام چې لاس باندې مګل دا غلاس کولا ول نشته پلاس مګل نه کونټه ورولې شي یا خپل کې نه تقبیل کول شي نه لري د اشاره کول شي
او د دې دواړو ګوټونو هېڅ قسمه اختلاف نشته. نو حضرت معاویه رضی الله عنه یو رایه ده، هغه به څلور ګوټونه ښکلول، دا به ښکلول، دا هم دا هم دا هم. نو چا دې تپوس وکړ وایي دا څلور ګوټونه ولې ښکلی؟ وی لیس شیء من البیت مهجورا، د بیت الله یو خط مهجوره نه ده، دا یو بیت محترمه او مکرمه دی، هر یو ګوټ یې ښکله وه. لیس شیء من البیت مهجورا، دا د هغه رایه ده. لیکن مولانا صاحب دا د هغه خپله رایه ده او خپل سوچ یې د حدیث پکې نشته. نبی علیه السلام مبارک صرف د دې دواړو اختلاف کړی دی او طریقه احترام یې راته وښوله، د دې یې نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ دوه وجې دي. یو خو دا چې دا رکن ګوټ دی، دا ګوټ دی، دا ګوټ نه دی، دا خو په اوسط کې دیوال دی تقریبا. دویم دا چې دا دواړه ګوټونه په بنای ابراهیمي پاتې دي. حجر اسود خو تاسو ته پته ده، هغې کې خو به خبره نه کوو. او دا چې کله بیت الله غي نه راو نو دا ګوټې روغ و، نو دا سمن یې پرېښود. اوس هم چې کوم دیوال نو دی نو هغه چې خلک مرمت کې یې پرېږدي، نو دا روغ و. نو دا په بنای ابراهیمي پاتې دی. د ابراهیم علیه السلام د لاس تیږه پکې پرته ده، نو په دې وجه د اختلاف دی. او حجر اسود دلته خو حجر اسود دی، او دې کې تیږه د بنای ابراهیمي نشته متعینه چې موږ ته پته نشته پکې. نو څو وجې شوې؟ یو خو دا رکنین مې دیوال رکن دلته جوړېده، او دویم دا چې دا دواړه ګوټونه په بنای ابراهیمي نه دي پاتې، دا قریشو جوړ کړي دي. او حجر اسود دا د نبی علیه السلام مبارک دا خو د جنت کاڼی دی، ځکه یې ټولو، او دا په بنای ابراهیمي پاتې دی. پوهېږې په خبره؟ نو دا چې د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه شوه، نو هغه به ټول ګوټونه ښکلول. نو اوس قانون دا دی چې څوک یو کار کوي ټول خلک هماغسې کوي، دا یو نظام دی بس. او بیت الله شریف کې خو چې د کوم کار وکړه بس خلک هغې پسې دي. د دې حج په سیزن کې دا غلاف اوچت کړي، نیمې ته یې رسولي، نیمې ته خو نه، خو نیمې نه لږ کمې خو لږ اوچت کړي وي. ولې اوچت کړي دا غلاف؟ د دې لپاره په رمضان کې هم اوچت کړي او په حج کې اوچت کړي. که تاسو په دې فوټوانو کې کتلي که نه، لاندې تیږې ښکاري. دا ولې؟ دا دې لپاره چې څوک یې ونه شلوي، خلک یې شلوي. هلکه شلوي یې ولې؟ برکت لپاره، ځان سره برکت د ټوکړه وړي، نو بیت الله برپړ کړي. لکه هغه یو سړي پیر صاحب چاوي د دې د ګیرې ویښته مونږ وکاراو، مریض د مې غاړه کې واچو، دبه پېښه شوه. بس هر یو به راته پیر صاحب نه وې ویښتې، پیر صاحب خدای دې خو خدای برکت دی، برکت. چې برکت ختمېده د پیر ګیره پکې تلې وه. نو بعضې ټیک ته ځان له خو برکت حاصل خو بیت الله عظمت دې برباد کړ. نو ما په خپله مشاهده کړې یو د خلکو خبرې، یو ځل نه بار بار مشاهده کړې ده. بعضې قمقلي څادر به راولي، د بیت الله غلاف کې ولي داسې دا اوچتې چې برکت حاصل کړم. نو چې یو ولي که نه نو به شروع شي، بل ولي بل. هلته دا کار دی، یو کس یو کار وکړه، یو کس داسې پاسې وګوري، بس هغه هسې چې ته ملګري ګوري، بل هم پاسې وګوري، بل هم پاسې وګوري، دنیا ودرېږي. الحمدلله ما ته زما رشته دار شراب احمد علي صاحب هغه راغی، بدرې ناشته لوړم، هلته ډېر خلک راغلل. نو لکه حاجي صاحب خلک سره راغلل، وي دا خو ناشنا کار و. هلته کې دا چې کوم دغه یې که نه د دیوال د ویښتې را کومې پوښتې هغې کې د اوسپنو کړی، غټې غټې کړی د اوسپنې، نو هغې د سټیل هغې ته یې دا غلاف دا پړې شوي کلک کړي. نو ما ته هغې وې چې کړی پورې یو سړی وجنګېد، هغې ټنګ وکړ، نو بل چې وکتل نو هغه خوړه خوړه ټنګ، نو بل د هغې نو ټنګ، بل د هغې نو ټنګ، هغې ویلې پرې ټنګ کې زوی وې، یو ټنګ کوم یو زوی به مې راځي کې چې درې ورکوم، دوی به مې راځي کې چې درې ورکوم، درې به مې راځي. پولیس راغی، خدای بې غواسه دا څه کوه؟ تاسو پوهېږئ که اوس د غلاف لاس د بېوقوف بچیا پالملا محماره ته چې غلاف له ویشتل کې دا غلاف ولې مبارک دی؟ دا ول دا خالص نه دي، دا خو زه بیا هم ته وکولې. نو غلاف ولې مبارک دی؟ چې بیت الله پورې جنګېدلی دی، نو خواشي بیت الله پورې مبارک نو لاندې بیت الله پورې نه مګي بله ولې د خمخلته غلاف خو د بیت الله د وجې نه دی،
برکت خو اصل کې به بیت الله راځي نو چې غلاف پسې بره ولي نو خو بیت الله پسې مګر کار ته دلته نږدې بره ولي ولي نو هغه بل کار کې او ځل مکروه نه دي عجیب ده اما کار نو هذا لك واجو كان جبلي فحضرت معاوية رضي الله عنه اعلان ويسر الرجل نقول له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نجاة إنه قال عبيد بن جريج وي عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن ديك دنيا دا رأيتك تصنع أربعا كان ندير دي خدلت مخصوص تلور كاردي لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها طول خلق لسر مخالف دي قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمسوا إلى الأركان مسنك إلى الأركان ولبقر يمانيين دي ركن يماني ده تغليب ورك حجر اسود دور ته يمانيين تغليب ورك ركن يماني ده حجر اسود باندې نو ځکه ورته يمانيين وای لکه عمر یا قمر او یا دا یو یمن د مخه مخ بل ورني زيره ورأيتك تلبس النعال السبتيه دا هغه پانی اچي چې وخت پینی عرب خدا سي او قوم ته غریبانان هغه بس چلو کا سرمن خپل تډېره په حج او قومو کې خلک تاګي لالي نو دا چل په کو چې سرمن به پریکلا پچاکو یا پقینچیا وغیرہ او بس خو به سوال نه به سکه جوړ هم هغه به وختو او وختو پر پاسه وو اوسم ورې کړي خیالي نو بعد سپلای قیمتي سپلای وی او وخت وی غزاتی وی صابر وره پرې بازارونو کې خرڅي په خوا ډېر زیات رواج اوس نیم خبر تاسو کته دي په دې شوکیسونو کې خرڅي په دې سپلو د پاسه په سرمنه خپل د ساوي خپل وخت پراځي په خوا دې ډېر رواج دې ته صابر وی صابر والا سپلای او چې دا کوله مونږه په کوګو دا ساده سپلای به دي نو سپتی څه ته چې وخت پېنی خلق هم دا سپلای چي هم دا چې سرمن عمومي بس راته وی چې وې ګرځي په پکې وایي او ته دومره اعلی قیمتي مزیدار خریل شوی سرمن دا وایي ورأيتك تصبغ بالصفرة رنگ کے پسیان ګیره باندې او یا په سر باندې یا په جامو دا ټول ویل شي ورأيتك اذا كنت بمكة تکلف مکه کې اهل الناس اذا راوا الهلال خلق نیت حج کی احرام قتل کی میاشت ذل حج ویني ولم تهل انت حتى كان يوم الترويه يوم الترويه اتمتوي او ترويه وتولي بعض حضرات وایي ودا خوب لیدلو ابراهيم عليه السلام د ذبح دا ولا نو پکې متفکر او چې دا خوب مې رښتیا دی او پتا نو نه نه بیا ولید نو معرفت راغی ځکه او تعرف او چې دا خوب مې ټیک دی او بیا سوچ کو ورګم خبر کو نو په لسمه دریم ځل خوب شو یوم النحر لار په ځل دا من کله خبر ها یوم الترویه ترویه ځکه چې ارواء الابل نه دا ماخوذ دی په ډیر وخت به خلک منات تدل نو خان به سیرا او مفتي دیو د سیرا په یو وخت په مو گزاره به کوي او یوم العرفه عرفه ځکه چې عرفات خلک دي او عرفات کې د آدم او د حوا ملاقات شوی یو بل سره تعارف او معرفت حاصل شوی او نو النحر په دې وجه چې خلک تعریف کې ځای کوي ها نو سوي یوم الترویه سما قال عبد الله اما الاركان هر دو ارکان دی یمانیین او دی مسکوما اما مسک الارکان مضاف مقدر کا واني لم ارمان دی نبی علیہ السلام یمسک الا الیمانیین اتباع رسول الله مبارک او دا خبرم ذهن کی واجب عبد الله بن عمر بقعدیات کند رسول الله مبارک اتباع ان شاء الله تاسو لبرات کتاب المساجد کی تو وګد حدیث او قران حدیث هم دی هغه حدیث کې براشي چې نبی رسول الله په کوم ځای کې دمه کړی د التدمیر الله رسول چې کوم ځای منس کړی الته منس کړی حالانکه پلار یو ځای کې دوه رکعات په تبعی شي منس مستحب دی هغه خاص ځای کې یو تبعیه مرد بندستړي شي نو کوي الله حکم نو کوي دلته منځه تبال صدا بیت الله ته جنن او تاسو نه کې بلال نو کوم ځای نبی رسول الله منس کړی په داخل التوبه د عادیات رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط اتباع واما النعم نديك نور في اعتراض رسول الله مبارك اتباعا واما النعال السبتيه والعاديات الاتباع
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية دا یو بادشاہ وته په تحفه کې راځي مقوقس بادشاہ بغلا ورته راځي وا ایمان یې راوړل لیکن د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات احترام یې او خط ډېر زیات محفوظ کو ساته بغلا ورته ولېږل او نعال یې ولېږل نو خیال یې راځي التي ليس فيها شعر ويتوزع في هذه المناسبة سبابا شو هديه للكافرنا قبل ولش او رابش كتاب الجهاد کې کله کله عذرا یا حکمتا للكافرنا کنه قبل هم در جواز شتا قبل ولش او دا هغه پانو استعمال چې وختتنی او په پانو کې خپل منزل د مناسبت تبع يتوزع او په چپاړو کې خپل سو پدین یقین دي چې زمونه په سہولت ته نو جواز شو ٹھیک تا او فنیت دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې منزل زکه د وینې ثواب شو ور نیت برابر وي په یو سیس کې بدل اجر ملاويږي ها اوس خدای له خپل کې نوړای ورکه نو ته انقضاء د امر شهوانی کې او نیت دا چې رسول الله مبارک وي دې په کې عمل کوم نو دا ورته شو واه محکدا فانا احب ان البسها تقول احب واما السفره هرچ زیړواله دي فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها جامع رنګړي دي زیاله زمران کو یا بعض علماوی يصبغ بها هغه په نکري دي په سر او په ګیره مبارکه مګلې دي زم د فچل کو لیکن دا خبره ده مانه راخو عائشه صدیقه رضی الله حافظ لیکلی دا عینی لیکلی دا او هغه لیکي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما نکري دي بخوخه او ما باندې پورې تاوي فلاسونو خو خلک نکري دي پورې کوي کنه وی زما خوخه وي خو ما باندې پورې کولې ولی وی زکه چې زما د محبوب د نکریزو بوی نو خوخه زما د محبوب د نکریزو بوی نو خوخه نو چې عائشه بي په دې وجه نکریز نه پورې کوي چې د رسول الله مبارکي بوی نه دي خو نو په خپل به پورې کوي نه تاسو نه ده چې نبی رسول الله هغه پسر یا بغیرا زیارت پورې کړی نو زکه ابن عمر دا خبره کوي زبردست حکم ښه نسبت عامر ته فعل کیږي لك بنا الامير المدينه يسبق بها يأمر بصبغ الاصفر يأمر بالتسبيغ ويا بتسبيغ الاصفر صحابه ته ویلي چې جرن پورې تور مو پورې کوي او پسر او پګیره تزیرن پورې کوي نو پورې کوي نو يسبغ معنا څه شو امر یا ځل جامع مستل ٹھیک ده او ځل جامع څنګه مستل او د خود سره مشابهت دی بعض علماء لیکلي چې مراد دا چې ځل جامع به غسیر نه مولدي به غسل نه ځل دوه قسمه دي یو هغه ځل چې هغه کې شوخ ځل وایي اخو به شکه د خود ورنګ دي او یو دا چې پیکا ځل وایي مونږ بازاري ولا وایي یا پیازي ولا وایي خو صحیح سړی نه چي او ډېر خپل معنا درته د یمن نو یو قسم درود راځي یمنی صادرونه برګو دوی باندې نو هغه صادرونو کې چا کې به توري کرخي دا چې اوس په تاسو ځای کې نه باندې صادر وي دا چې یو څه تاسو پکې نه کوي نو چا کې به توري کرخي او چا کې به زیاله کرخي او چا کې به شنه کرخي او چا کې به سره کرخي مختلفه کرخي باندې نو قانون دا دی چې په سپین باندې کرخه یا یو ګل سور زیار راځو نو خلک هغه اصل سپین نه یادي خلک نسبت کې چاته نسبت کوي عارضی ګل ته نسبت کوي نو څو هغه تور کرخ ولا ته برد اسود وي الان تور باندې سپین به سره کرخه به تور او هغه برد شنه کرخه به وي هغه ته برد اخضر وي او چې کوم باندې با سری کرخه وي نو برد احمر به ورته وي او چې پچا باندې با یالي کرخه وي نو هغه ته برد اصفر وي څه معنی چې مولانا سي درې مې خان یو بیا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فمراد تنذكري او دا سر ديال رنگي نبي اسو امر بها بتسبيح الصفرة فامر کړي او کدا معنا کې يصبغ بها صادرون به په رنگ کاول صادرون به رنگ کاول
نو یا خو مراد اپیکر دی اروادر چې خو سره مشابهت را نشي په لباس کې او یا هغه کرخ والا دا به صحابه ته وي په خپل دا عمل بیا نه کړی بیا به مجاز دی پیغمبر مبارک ته جامع په خپل نه دی ران کړی امر به وکړي چې ما دا جامع راوړې چې په کې دا جاری کړی مخکې دا خدا به خبر راځي حقه چې امر به کو په صبغه د راس او د ګیره په من دي ترى هو دې نکري سلام فإني أحب أن أصبغ بها ذ بيزان نجاميرا کو او ياس مستر او غير کو واما الاهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته تكل براحله في پاس دمناتا دو معنی علماء مولانا سے کہ نبی علیہ السلام مبارک ذو الحلیفہ نکل احرام کړی او حج اخیری دا فرضیت نه پس نو ذو الحلیفہ کې کوم ځای کې نیت کړی دی زمون او د امام احمد ابن حنبل مسلک دا دی چې دوه رکعات نفل وکړل دا نه پس نیت او امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک ته وایي چې نه چې کله کوخه پاسې ده دا وخت کې نیت وکړ او بعض علماء وینا از یو غونډه ده چې غونډه ته کله کوخه نیت شو من وایو زمونږ او د احمد ابن حنبل فنیز عقیب الحرکاتین او فرید امام شافعی رحمت الله علیه او د مالک رحمت الله علیه کوم مخی او خپاس سره او بعض علماء وینا چې یو غونډه ده چې کله غونډه ته او خاطر نیت زمونږ مذهب لګ راځي ولی ذکر رسول الله مبارک چې کوم وخت کې نفل وکړل نو نیت وکړل به کې ویل چاته وایي او ډېر به خلاصو خلک ډېر زیات نو چې بیا کله راحلې ته پاسېده او سجولې نو بیا لبیک وایي نو چاته وایي نو چې بیا کله غونډې ته وختل نو الته بیا لبیک وایي چې خلک یې ووري چې هغه وایي ورته تر تطبیق سره روایت او چې څوک وایي چې هغه وخت نه شروع کړی را چې وخت ته خطې د نو غلو بیا روایت دا نه پاتې کیږي او چې څوک درې بیا دې دغه مخکنی دوته پاتې کیږي نو ابن عمر کوم وخت لیدل چې ساروي پاسې ده کوم وخت ساروي پاسې ده نو دی وایي سوال وکړه چې هغه ساروي په یو مترویه کې نه دی پاسې ده د ذو الحلیفې نه چې نبی علیه السلام راته خو د دې قیدې مونږ وځوا ټول مونږ به دې ځای نو څنګه د نبی علیہ السلام ساروی مبارک پاسو یو متربیه دی مطلب دا دی چې رسول الله مبارک هغه وخت ساروی پاسو او د نیت حج او نیت څه کو د حج کو نو زدلته یو متربیه کې نیت حج کوما چې ساروی پاسو نو نه به په مونږ تمام دا علماء لیکل دا او زره دې کل معنا او کما ډیر مزیدار دا چې مراد دا نه چې یوهل حتی تنبعث دا نسبت امر دی رسول الله مبارک چې کوم خلق د میقات نه راغلي دي نو هغه خو خپل نیت کړی دي او چې کوم اهل مکه دي دلته دي نو هغه ته امر کاو چې تاسو د یو مترویه پر څخه کلمه نه تزینو نیت کړئ یوهل څه معنا وکوما امر بالاحلال بکاو امر بالاحلال بکاو حتى تنبعث به راحلته چې کله باطن تعریف باندې تمناتا چې مناتا وکړه ته چې چا به احرام نو تړلې هغه ته حکم وکړي اعزه نیت حج وکړي او دې ته یوهل ته امر بالاحرام ته یوهل ولې وي ځکه احلال رفع الصوت تویل کېږي او چې څوک د حج احرام تړي نیت کوي نو رفع الصوت بالتلبیه کوي ها نو یوهل لم ارى یوهل امر به کو د نیت خلق تبع امر به کو د تلبیه ویلو حتى تنبعث به راحله چې منا تبروات او راحله پاسي الف منا په مکه کې چې منا تبرواتږي د خپل معنا شو او یلم ارى حتى تنبعث فذو الحلیفه کې نو هغه به اراده د حج وکړ چې دوی حج اراده کې پاتې نه کوي چې مکه د میقات نه نکړي نو پاتې نه دي ورانه څه اول اثر کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اهل مکه باندې اعتراض کړو وتا خدا په یو مترویه پاتم تاریخ باندې ولې احرام کړي وځکه چې په دې محجر وي ښا وې د بار نه خلک راغلي په احرامونو کې ګرځا خپل ګندر جامو کې کړل د لومبي تاریخ نه بنیاد کوي حضرت عمر څخه اعلان کړو د لومبي تاریخ نه بنیاد کوي د بار نه خلک راغلي په احرامونو کې ګرځي او تاسو خپل ګندر جامو کې ګرځي نو ځکه حضرت عبد الله بن عمر وی ټیک تا مال خپل پلار دی دا
او دا د چا اعلان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو پر پوزیشن باب التيمم في الوضوء والغسل والإسقاط. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا في مسجد ايه د دې مناسبت سره تیمم انیک وخت دا خبرې په اول کې وو د قودت چې خلک شروع کوي د مخکې نه تیمم کوي نو تیمم دې په اخره کې راو چې او د قتال اخلاص کړه دیو جنا کرمانی وی په ابواب د امام بخاری کې اسم ربط او مناسبت نشته او نور علماء چې نشته پکې دا تیمم واقعي مخکې ذکر کړو ټول پکاره چې آداب او مخکې نه وایي لیکن دلته په اخر کې ونه راو اصل کې دا مسله کې دی او باسي نو دا هغه روایتونه نو باسي چې کوم امام ترمذی او ابو داود ذکر کړی هر د پشت برابر نه دي دا د یو داسې روایت نو باسي چې دې روایت راشه د حفص بن عمر عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله تقلې چې کله مخکو بینو خیبه مخکې کوله نو چې دا کوم روایت ندی د تیمم اثبات کوي هغه د نعلین سره متعلق دی ځکه دا باب نعلین په فورا ویږي په خبره چې استنباط دی دا تیمم کوي خې طرف مخکې کول نو دا هغه روایت نه کوي چې کوم روایت په چا کې راغلي دی په نعلین د دې وجنه امام بخاری رحمت الله علیه غسل الرجلین په سیدا باب ذکر کړ او غسل وسره ولې ذکر کړي دا خو د وضو بابونه دي نو دا اعتراضي ده ورته چې بدل تام پکې دلته کې ملحوظ کا یو بعض علما وایي چې نه دې دا استنباط کوي دا د غسل نه کوي د استنباط چې کوي چا نه کوي د غسل نه نو ځکه غسل لفظ سره ذکر کا ضبط په اشاره دا د ګورو یا قال النبي صلى الله عليه وسلم دې فرمایي لهن دې بیان په چا کې یو غسل ورکاوه في غسل ابنته دلول ده غسل ورکو زینت نبیو في ابدأنا بميامنها شروع کې په میامن زمال دیو میامن څه خیلا سوله مخکې ویځي خیخ په ولا مخکې ویځي په خې طرف د سر ولا مخکې وګورمانه وي ومواضع الوضوء ابدأنا بمواضع الوضوء منها او د سوله مخکې وکي او د خندانونو مخکې ویځي نو حدیث نه سمع بمشوار ذلك ګوره غسل یو کنه غسل کې میامن مقدم کړ جو امام بخاری رحمت الله علیه وضو په قیاس کوي دا شو دا معلومیږي چې خدای کلم غسل ورکړي نو خدای ولا ورکړي او بیا دا چې غسل ورکړي راول دی ولا د څه کې مواضع الوضو او دې څه معلومه شو خې درته مخکې کول پکار دي خې د چا خې ګوره یو نقطه دلته کې ملحوظه کا ادا براشي ان شاء الله تاسو لا چې یو سړی بل ته الله سره خړي نو یمین د خالق له اعتبار دی او که یمین د مخلوق له اعتبار دی بعض حضرات وی زبر تخپل یو ټکی وي خو خیر دا مخکې بعض وی یمین د خالق له اعتبار هغه د مخامخ خدمت دی کنه نو دا یمین دا یمین کوم تر دی اوه ما ته مخامخ یو کلی ناسي دا یمین دا نه دی نو یمین د خالق له اعتبار یې زما د قسمه یو خیر رسول الله دا یمین له اعتبار او بعض حضراتو کې د چا یمین له اعتبار د مخلوق اختلاف پکې لیکن چې څوک چې یمین د مخلوق له اعتبار دی راجح دی دا مثالي نه ده ابدأنا بميامنها چې له غسل ورکی دا غي میامن ولدا عرف فقهاء لیکلي نه ابدأنا بميامنها چې له غسل ورکی دا غي میامن نو چې له تر خیر غي یمین ورګه دې کې یو بل ضروري مسله ده اره روانه ده اصل مسله لسته ده د چا میامن له اعتبار شو چې چاله غسل ورکې د مخلوق میامن له اعتبار او زه یو ډېر خپل خبره وکم خو هغه ما خبر لسته کا دې کې بل خبره بل چاته پټ کې پسره نقصان مشهور نو بعض حضرات وی د چا میامن له اعتبار دی چې څوک یې وتاوي زت مخامخ ساته ولاړې چې تاسو مخامخ ولاړې ما نو بیا ته ماته مخامخ ودرېږه چې ته ماته نو بیا د کوم طرف نه بشورو کې تا یمین له اعتبار دی دې طرف نه شروع ویږي تا یمین له اعتبار شو نو کوم نه بشورو کې یمین به مقدم کې کړ نو دې طرف نه بشورو کې او چې سو کوئی چې نه
یمین دا غ ملبوس د اعتبار د نو کم دی الکه راوړه چې د تیو سبب چې خبره خلاص اسانه بشي که دلته راشي مړه نو تا د ګوندلو د دغه پټکې راوړه د سوداګر دلته راشي زمونږ دغه وایي میاته د خدای پاک وبخي د غلجو اجي بس هغه چې دا ځل پټکې وایي کنه یا دا تور یا دا برګ وایي برګ او مخکې په مانځه ولاړې نو نیت مې وکړ د ګوندلو د منډې سوداګر ځکه د ګوندلو د منډې سوداګر ټیک ده نو هغه څه چل کوي ګوره زما یمین دا دی دا دی اصل نو چې هر کله شروع کوم نو کوم نه راوړم دا ګور زما یمین دی دې څه دا زما یمین دی ما د خپل یمین نه شروع د خپل یمین نه دا او که چرته د زه یمین ته ګورم نو داسې به نو نور څه دی سره زما یمین ته ګورې کوم نه پکار ټول دی نه چاته مې کېښه او چاته که نه دې نه مې شروع او که چرته د زه یمین ته ګورې نو داسې به نو بعضې علما داسې کوي تاسو وایئ څه پکې دې طرف نه کوي هغې جانب یمین د تاوهونکي ته ګوري او حلق کې هم دغه څه دی او چې چاله سر کړی او څوک دلته ږدي یمین د ده ته ګوري ٹھیک شو او حلق کې هم داسې کوي نو دا حدیث د چا لپاره مستدل شو وایو ولېږه چا لپاره مستدل شو اوهو میامن د دې غسل ورکوونکي دي که میامن د دې ښځې دي د سر خری د دې یمین د اعتبار که پټکې ته وې د یمین د اعتبار او زه چې تا خپله کومه خبره وکړم هغه څنګه تفا وخته نو حالف دې ورته شاته کښېني د دواړو یمین شو که نه طبعا حالف دې شاته کښېني چا یمین شو د دواړو شو او پټکې چې ولوي یا خوا مخکه پټکې چې ولوي چل دې کې لکه خوا مخکه دوزر پسې جای جبلي پټکې نه پوهېده خیر دا زما دا استدلال د دې نه لري مزیدار دی بميامنها وما ذي الوضوء منها دوزر پسې شاه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام مبارک یو جهاد ته جګنو پټکې وتاو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه راوستو او نبی علیہ السلام پټکې ورته ولا صحابیات سره عبد الرحمن ابن عوف او چې پټکې ورته په خپل مبارک لاسو باندې او امیر د مقرره د مجاهدین وی زلاله او ورته وی عبد الرحمن به ډېر خشته پټکې دی خو چې په سره داسې بیا په سره وا داسې په سره وا او شاته ولا څلور ګوتې شامل کړې وا چې صادرونه کمو ټوکړې کمې وي نو څلور ګوتې شاملې وتا شاته کړې وا او عبد الرحمن ډېر خوند یې وکړ چې کله بیا پټکې په سره داسې په سره راوړي خیر شملخی طرف تم علماء لیکي شمایل کې براشي ګس طرف تم ثابت ده شاته هم ثابت ده او دواړه شملې شاته ثابت دي دا پټکی مستقل ذکر به ان شاء الله شمایل کې راځي ذکر په چپا لګا خدا عبد الرحمن ابن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی هغه وخت مقرر او چې یو منصب کې مشر دی یو منصب کې مشر دی چې دا موږ کوم وخت طالبانو تاخيره کې پټکی وو دا د سیادت پټکی دی یو منصب کې موږ مشران کو چې دا حدیث او دا پټکې مې درته په سر کې هغه اثبات شو او دویندا چې دا سرم د دې خبرې قرینه ده رأس رئیس جوړه نو سر نه ورتاوي پټکې څو کې علاقه کې نه تاو کله دې ورتاو که څنګه غټ مولا بګر یا د سر نه ولا جوزه پورتاو چې سر په دې ګرمي او چې یقینو بدی حمار بدن جوړيږي او یا د کونډه نه ولا چې پټکې ته یا خوځه دا چې سپینه ده دا کوم نه پټکې تا وای سر کې ریاست رأس دا دلیل د ریاست دی د جبلي پټکې نه کوي دا یوجب التيمم في تنعله دی وجنه باب تل تر ورته پړه به پکو کولا جمعات نو زیارت مستثنا دي او دوی موجه وی جمعات نو دي نو کته مخکې کا تنعل لستو کا د خیر وترجله دومن وظهوره في شانه دې مناسبت یاد شو ظهور
غسل دی که وضو دی که تیمم دی شابه ګوره تیمم شو نو تیمم کې بلاول د خي طرف نه شروع کې نو کم لاس ته استعمال ہے او ته پوهیږي کنه اول به داسې نه کې اول به خیل اسمخ کې زمخ کې دا التماس الوضوء فتحي له وسرا اذا حانت الصلاه ولا ناسب ځان له پوهیږه دلته کې ورکوټ اختلاف دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کله وقت د مانځه داخل شو نو د هغې نه پس ته بیا طلب خامخا به کوې دا اوبه دې پیدا نه کړي تیمم به وی او زموږ امام بلکې جماهیر وایي مسله تا هغې وي نه وایي که مخکې درته پته وه چې دلته اوبه بلکل نشته وي طلب در باندې نشته او که مخکې نه درته پته نه وه نو بیا طلب وکړه شافعي صاحب وایي بأي حال طلب به کوې ای مسله څه وي نه که د مخکې درته پته وه چې د علاقه کې اوبه نشته نو بیا ضرورت نشته بیا طلب خو په دې ټول علما متفق دي چې دا طلب د اوبو په چرته په فرض دی کې نو کوم وخت در باندې لازم دی چې در باندې منځ فرض شي وخت نه مخکې نه وخت نه وروسته اذا حانت الصلاه او یا دلیل په موږ سره شته کنه چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم قرينا یعنی قبل الوقت مکلف نه او دې پیښه په خبره یو سړی د وجه لکه الله خو به کې د خدای نه وخت او د خپل کړي کنه او دا د مصباحین وخت الله مو مسکړي اوس مازیګر د توبه نشته نو هلته به دې کړي وکړه ماسپخین وي دا وخت د مکلف ټول د مازیګر لپاره ده اوس به د مکلف ما دوه په دې فلتم السلماء ومثلم في فلم يوجد فنزل التيمم خبره موضوعيه ده کنه فلتم السلماء اذا يقول حضرت الصبح الاستدلال في وقت فاستلموا شو مخکې نه دی شوی مکلف په دغه وخت کې او هغه بله مسله کوم ځای نه شوه دا د شافعي صاحب مستدل شو نو موږ وایو مستدل یې ځکه چې شاته نه وجه توبه شته او نشته دا مخکې ته قال حدثنا ابو ظاهر بن قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان سلامه فلما نزل وفلم يجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي مشهور الأستاذ مالك بن مالك بن أنس وقال إسحاق بن عبد الله بن الحديث بعض الكراهية إلا تابعين عليه على أنس بن خالد رضي الله عنه فإنه قال ما أولد وما أولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر وقد ما ذكرت البيت قريب شو حان وما نال قربا إن دخل شو إمام دخل إلى الاستدلال كي إذا حانت الصلاة ويجي كنا نشي وقت داخل حان مانا وقت داخل خدا دا إلى داخل إذا بخينا ولا مطالبة ولا خبر دا فلما الناس قالوا هذا حديبي خبر حديبي كتوم حديبي اللي حان يوفيكي أو يوم خبرك واحد يقول رسول الله مبارك فيك بدك خاوي فلم يجدوا وبيهون منزل مناسبات شغل التلبيون كمقول تلبيون تجفتا نكلي شغوي فأوتي رسول النبي عليه السلام تبقى نفتا جدا توفت اشتدر وصل إلى تلبيون بوضوء فقيل وصلا فوضع رسول في ذلك الإناء يدا ذاتك فأمر الناس أن يتوضأوا منه قال أنا شوي فرأيت الماء يبقى من تحت أصابعه بعد خلف القلوتون لراوة لأن روايات كنشتا تحت أصابعه إذا مطلب دير لراوة تقول تيميات كده ترى بريدة زامنا كم دي رأسي الله تبطنا والبسيشا سوري هو دعال سمزاء فرأيت ينبع من تحت حتى توضأ من عند آخر ده قانون دي إذا علم أو إلى دوال يوم التنى مستعمليه ده يوم تأخير ذكر شيء ده بالمدخول ذكر شيء فيوم القرينة من عند أولهم إلى آخرهم من عند أولهم ده عند مدخول حدث أو ده أول داخل حدث من عند أولهم ده عندي سيحدث ده عند مدخول أول أو ده آخر داخل إلى ده يوم مدخول ده بالداخل ده استعدار فيه جاي ورانت في زيادة خبر الولي تنرجع يقولات شيء المكلف أغوى وقت فطلبك وقت داخل شيء احتياطا ذا شيء قريب شيء تلاقوا الطوام يوضع شيء أو بين ذا وشعبين سيبوي خامخا طلب كي او من وایو نه کړی یقین او چې وبسته به ضرورت نشته او بل څه شو بل دا چې په ټول اسباب په محتاج یو غیر معتاد بدل کې دا نو ظاهري او کباسي دی
دا د اوبه خو ظاهري نه وي لیکن دې نبي علیه السلام لورې راغلی کېدای شي د معجزې د وجې نه اوبه پیدا شي نو دا اوبو ټول اسباب ظاهري باطني په طلب کې دلته باطني څه دي دلته به الله ته سوال وکړي خدای اوبه راته پیدا کړي خدای اوبه راته مهیا کړي څوک راشي په دې لاره اوبه راته راکړي چې د چین راته پیدا کړي دا باطني شي خدای ته سوال وکړه ظاهري او باطني دواړه او بل د پیغمبر نبی معجزه په ظاهر شو او بل څه معلومه شو چې په مای زمزم هم چا راکوي ضرورت په وخت ولې د هغه د یو پیغمبر د خپل معجزه ده او دا د رسول الله مبارک الله معجزه ده چې په دې ورځ کول شي نو په مای زمزم هم د کول شي دا ضرورت شدید ده نو هم د ضرورت توجه کول شي یا تبرکات ما خبره کوي او یو بل خبره چې معلومه شول ستوراشي چې کومه اوبه د یو انسان لاس سره ولګي او دې په ازاله د حدث کو نه چې دا متوهرین دي هغه چې موږ وایو طاهرین متوهرین نه دي هغه کوم وخت کې چې ازاله د حدث کوي شي او داس په وکي دا په ازاله د حدث راځي په ګلاس والے لکه خدي په ګلاس وي په اوبو کې کوم مخ یو بدل ګرمه ګلاس په کې مټ کې نه نو چې کومه اوبه د چا وجود سره وځي چې او ازاله د حدث نه راغلي طاهر هر دي متوهرین او یو بل مثلا چې معلومیږي په باب کې راشي کله خدي یا د سړي د وختو سره موجود کېږي نو یې څه واقع او سره د شعور مثلا د سره روانه ده وختم واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سرو کما کې چا ورته ته ما یو کوم حتی توجه اخرين دي اشاره ده د سور د سونه ته دلته توګه یا سور توګه دي جنا باب الماء الذي يخرج به شعر الانسان وكان الله لا يرى به باسا ان يتخذ من عقل والحبال وطول السجاد وما الى المسجد وقال الزهري اذا ولد في نار مثله والله بينهم يتوسع به وقال الاسلام هذا الفقه بعينه في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وسنه مجرد يتوسع به من باب الماء الذي يختل به شعر الانسان والذبيحه مثلا شوش مولانا سے ګوره ترتیب ته دی ګوره رجلانو بحث شو ورپسې د تیمم بحث مو شو ولې رسول الله وجه ذکر کړه التماس الوضو کې خبره وکړه چې په طرف کې باید پکار خدا او چې دا به بیا په اول کې راوړل تقریبا یو سوال وکړه التماس الوضو کوم وخت کې وسړی طلب کوي شرط اول کې به طلب کوي نو دا به رسول ولې ذکر کړه امام بخاری رحمت الله علیه په اخر کې ذکر کوم د کې اشاره بل ته دی چې خوب په اول وخت کې پیدا نشوي تر اخر د وخت پورې انتظار وکړي دي شو به پیدا شي د مغسولات په اخر کې دا باب ولې راوړل امام بخاری رحمت الله علیه دې خبره ته اشاره کوي چې خیر دی که وخت مستحب ده نه پاتې شي لږ انتظار وکړه لږ انتظار وکړه که وخت مستحب هم پاتې شي کې دي شو به پیدا شي نو دا فوري تیمم مو دا وقت اخر تا انتظار او قضا باب دې تفاصیل کې راو دې نو کې امام بخاری کو پیار اشاره ورکوي او دلته یو سوال راځي چې دا د وضو بابونه په پاتې دي رسول روان مصحف د سر پاتې مثلا په پیانو پاتې او دې په دامیاس کې د بیا په بابونه راوړل لکه امام ترمذی کې د بیا په بابونه راوړل په اخر کې راوړل د پمنځ کې راوړل نو دا د بیا په باب د مغسولات بابونه شو چا شروع دي مغسولات لکه د بیا راوړل هغه د ممسوحات رسو کړی دي امام بخاری مغسولات مخکې کړی دي ممسوحات رسو کړی دي نو دا د مغسولات بیان د ذکر د بیا په باب کې راوړي نو اوس د کدي چې امام ترمذی رحمت الله علیه منصب بیا ذکر کړی او مطلب د بیا په اختلاف د علماء ما تفصیلا وایي د تاسو یې سمې مې د داوود ظاهری پرین باندې او په مطلقاً په وقوع د نجاست نه نجس کې د امام مالک سے پرین باندې ک تغییر یو د اوصاف ولا نجس کېږي و الا فلا اقلیل او کثیر نه وي ای مثلا سوي چې ما قلیل په وقوع د نجاست د نجس کېږي اگر تغییر د احد الاوصاف نه راغلي او ما کثیر به له نجس کېږي تغییر د احد الاوصاف راشي بیا زموږ په دغه په قلیل او کثیر کې اختلاف دی دغه پرین باندې قلیل قبل قلتين ونزل قلتين كثير يا دليل او زمون په دې باندې درې قول او راجح قول پکې راځي مختلات دي یو 10 في 10 یا 8 في 8 یو تحریک دی یو جانب باندې تحریک دبل جانب او درې کوم یو ویني راځي مختلات دي او دا قول راجح دی او سره شدا په مسله د بیا هدا کوم او بو کې انسان وخته او ګرځول شي آیا دا او په دې وختو نجس کیږي او کنه نجس کیږي خبره نه راشي کړه خبر
خبرې د بدل ترا شو چې تاسو نن تاسو دا کوم چې وخت نجس دي که پاس دي واقعي خبره خلاصه ده نو چې هر کله او په اړه نجس کېږي چې نجاست پکې واقع شي نو کله انسان وخت او په اوغره د استفاده نجاست پکې نه راځي تعرف په بعض تابعین باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلاص شوا قال التماس الوزن الماء الذي اغرق يغسل به من دلشي به باغبات يختل الانسان وګوره کې ازاله حدث په وکړه نو په نجس کېږي نه طاهر دي کوم طاهر بیا لري اته په وختري کو وینځل اے مولانا صاحب لم بل مثال درکم یو سړي د سر وخت کولوي دي او په وې وینځل او دا په لوخي کې پرې وتلې دا نجس دي او کله په غسل کوي نو بیا په طاهر دي کوم طاهر نه دي ځکه راشاشه او ولا د ربینو په پاته او په غسل په نه کوي اته په وخت صفه کوي نو متطهر دغه او باندې دغه انسان واپس وضو کوي کولی شي بل انسان په ځل نه راځي او په دې په ورځ کوي او په پاکي اس په ور نشته مخکې رسول الله مبارک وي تقبضه مخکې ترتیر شو او د زمزم او هغه به راپور کېدلی ما په زمزم قیاس او د استدلال علماء کړی وقال عطاء لا يرى به بأس دې به بدغه او چې به انسان ته پاک يتخذ لا يرى به بأس فليوم كم فليوختو به ذي الشعر تراجع يتخذ من القيود والحبال والحبال خیر وری رسې ته وي حبال مطلب دا نه چې رسې جوړل ته جایز دي یاد ساته اعضاء آدمی مکرم دي غیر مبتذل دي هدايه کې دي د ابني آدم اعضاء سدي مکرم غیر مبتذل نه خرسيږي خرصول اغفتل ممنوع دي مکمل ممنوع دي او حرام دي د وختو کتاب اللباس کې هوتاوي چې وخت خرصول ګناه ده ممنوع دي دا غرنګي نوکان خرڅول اوس دې زمانه کې د ماشوبات په دلاره څه کوي د خپل وختره وایي په بیا خلک خرڅي او اخلي دا سخت جرم او ګناه بعض خلک اندامونه خرڅي دا بیا خبره ده چې د انسان د عضوینه پیدا غشته شي یو انسان مری ته ولوي نو ورکول کو ډونیشن کوي ډونیشن په ځای نه کنه پیراتي بوله یا یو انسان سترګه ده او هغه ته ضرورت دی بعض علما لیکي چې د سترګو ډونیشن کول شي هغه وخت کې کول شي چې اوسالي لون دي هغه په بینا کې او که چرت بعض علما قادر نه دي قائل او دا مسله ده یو انسان سترګو باسي یو انسان بل اندامو باسي او بل لور کې دې په معطل شو مستند دا ګناه ده وینه باندې قیاس نه کوي کې نه معطل کېږي هغه جدا مسله ده او سو قائل دي دې خبره چې چرت هغه په بینا کې خیر دی ورکول شي دا به خبره او خرڅه برنه یو انسان ګورده بل ورکی کا به دمر نه بچیږي ورکول شي خرڅه بنا ډونیشن چې کوم عطیه ده عطیه نه ورکول شي او خرڅه بنا خرڅول ممنوع دي بالکل ممنوع دي په دمر کې بچیږي مخکې راځو نو مطلب دا دی چې د انسان د وختونو د رسې جوړ کړه او هغه رسې په اوبو کې وي نو اوبو سره نه لږ کېږي بالکل موږ راځو بس راکې راځو والباب سور الكلاب يجدد السبيل او ممرض في المسجد بس وصل ما متوجه شه ذکر ما مسله کړی و ذکر دوه اختلاف ما کړی د ځان په پیګه یو اختلاف دی کوي چې جوړه پاکه ده او په پلیته ده نو پلیته د امام مالک او د امام بخاری په حلال جوړه پاکه په بالکل حلال دلی پلیته سلوټ دلیل دی اوس براشي انت به بریښو دلته کته وې به حلال دی ردی پدې جوټه پاکه ده او دلایل سلور دی ماته ګورا یو مېل کم ویډیو کو تاسو یې یو دلیل داو مولانا صاحب چې قل اتلو علیکم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان تكون ميتة يوم او دما مسفوحا او لحم خنزير او ما اهل به لغير الله دا سروش ایک خدا کرم ذکر نه راځي دی یو دلیل جواب داري د په یو الزامي مونږ راځو چې خدا خار ذکر نه دی راځي هغه کې خدا حي ذکر نه دی راځي هغه کې خدا عقرب ذکر نه دی راځي هغه کې خدا حشرات الارض ذکر نه دی راغلي او قران کې الله وجه يحرم عليهم الخبائث هغه کې خدا مګي ذکر نه دی راغلي
چې څوک د حل قائل پوهېږې په خبره ډېر څیزونه دي چې حرام دي د مالک صاحب په نظام هغې کې ذکر نشته حج او عقرب د هغه په نظام حرام دي ذکر پکې نشته حمار د هغه په نظام حرام دی حمار اهلي ذکر پکې نشته نو لازم نه ده چې په دې نص کې د کومو څیزونو ذکر رانغلي ګڼې هغه ټول حلال شو او که ته حسد پکې راغلی دی نو حسد کله حقیقي وي کله اضافي وي یو غرض د وجې نه کله کله حسد راشي اضافي چې عربو کې دغې څیزونو ډېر زیات استعمال و ځکه حسرا په معنا راغله دا یو دویمه خبره سره دویم دلیل یې څه دی فرات وروستو کلو مما امسکنا علیکم چې کوم سپی دې ولېږه او ښکار یې دله وښودلی راوړو کلو مما امسکنا علیکم نو ټول ښکار به خورې چې خورې نو هغه ځای به هم خورې چې کوم ځای باندې د سپي خوله لګېدلې ده ځای پاکه شوه دا د هغه ګډ دلیل دی دا په خپل ظاهر نه دی محفوظ کلو مما من د تبعید دپاره تبعید دپاره او که من بیاني چې د دې وطني دپاره مخکنی بیان شو نو بیا په ظاهر نه دی محمول بعضې شی استثنا کېږي عقل او عرف سره کلو مما امسکنا نو سره د کلمو د لرې د سوټو به خورې د مې مسموع سره به خورې که نه به ترې وباسې وایه وباسې نو چې ځینې هغه مستثنا کلو مما امسکنا خو بیا دی هغه به د غونډ مونټ ټیکس داسې درکړو که نه درکړو بې غونډ مونټ راوړه نو غونډ مونټ وخوره که کلو مما امسکنا کې دا نجاسات د مستثنا دي په دلیل د نورو نصوصو باندې نجاسات مستثنا دي په دلیل د نورو نصوصو چې سوټي به دې غورځی نه به خورې او چې کم دننه پکې ګندونه پراته به دې غورځی نه به خورې پوه شي په خبره حرام مغز به غورځی نه به خورې دا به نه خورې خصوصیتین یې مکروهه دي لاهور ته تلم لاهور ته نو ما پسې هم دا خلک ګرځي دا خلک چې فیسبوک په هغه زمانه کې لوګنې فوټو به دا هم راغلي نو زما یو ملګری ما ته یو ټکاټک ته باندې ټکاټک هلته یو مخصوص خوراک دی په لاهور کې یو درې څلور روټونه دي په یو ځای کې دنیا ورماتی ما ویل ښه ټکاټک به دي نو هغه واقعي داسې غټ غټ تاج په هغه کې لګي ټک ټکې شي ټکار کې ټکار کې ټکار ځکه ټکاټک ورته کېنه زه ټکاټک یې راوړم خوړم چې ټکاټک یې وخوړو چې ماښام شو سړي ټېلیفون نه پسې وایي چې دا څاروي د ګډ چې دي هګۍ خوړل څنګه دي مې مکروهه دي وایي تا ولې ولې ورته خوړل مې ما کړې ما خو دې خوړل وایي دا ټکاټک چې دی وخوړم مې ټکاټک سي ته خو نه خبر خو چا وایي ټکاټک وړه سړی را سره ولا باندې خوړل وایي دا خو د ګډ چې دي هګۍ ګردې پکې وي ګردې پکې وي اینم پکې وي دا دننه چې کوم سواد البطن ورته وي سواد البطن ګردې کپورې مطلب ګردې کپورې یا دننه سواد البطن ګرده شوه اینه شوه څه ورته ویل کېږي زړه شو دا ټول یو ځای کوي دا سکامي دا څو خصوصیتین شو دا ټکی خدایه پاکه مې ستا خدای بې خوبه پیسو نه یارېدې زه دې لیدلی وم وی او امید دي نو مې پیسو نه یارېدې خو راغلی به ما ته به دې ویلي ما به نه دی خوړلی که بهر کیف دا بیا دا ټول ما امسک نه کړو دا ټول داخل شو خیال درایې که را نه دی بیا د څاروي ما فوق الستین هم خورم ما فوق الستین ما تحت الواحد او ما فوق الستین ما تحت الواحد او ما فوق الستین ټول جایز شو نه دا به دې مستثنا کوو په بل نه څه دا ټول نو مونږ به دغه لاړه مستثنا کوو چې دغه ځای به نه خوري یا وینځې به ولې اوس به راشي د ابو هریره روایت کې احرق لفظ دی ما ویلي دي مخکې یحرق لفظ دی احرق لفظ دی ظهور عنایه احدکم اذا ولغ فیه الکد لفظ دی ظهور لفظ دو دلیل شو دریم دلیل وروستو را روان دی هغه درته به وروستو وایم خو دلته یوه وره جواب به دې وروستو کوه چې هغه صحابي هغه ښځې چې په موزه کې اوبه راویستې او سپی یې سیراب یا درته خبره موزه کې راویستلې نو ولې دا دې ګوره سپی یې سیراب کړه هغې جواب کوم سوال کوه او دریم څه دی دا دی كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اوه ابو داود کې ته بخاری کې نو کلاب براتل او چې کلاب کوم دی ته ځي لاړه خامخا دي خولې واده کړي جبې رسي او چې کوم دی کلاب منډې وي باوله کوي دې دا ټول رسو کړی دا زه مخکې وایم هلکه کلاب چې کوم دی لاړه خامخا دي معلومیږي چې کلمه پاک دی او لاړه پاکه ده
زه څه وایم زه د فعل ضمیر رسم کېدی کې خو تبول هم شته دې کې څه کېدی لکه تبول نو بول ټیک فما هو جواب فما هو جواب ما پر بول تبول والا روایت چا راځي دلته چا راځي تبول ابو داود اصل دا دي چې ته لاړې پاکه ده نه رو بس پتا زمونږ اعتماد دی مولانا سے تقبل وتدبر لاړه غورځيږي لاړه چې لاړه غورځيږي لاړه پاکه ده کسبې پاک شو نو بولم پاک شو کنه دا کوي چې تبولم دی او چې څنګه سپي او دې ته لاړه ته غورځيږي نو هغه اکثر خدای والي کوچته کې دی ولته متیاد دی فما هو جوابك فهو جواب بول استاد نه دي مونږ دا غینم جواب کو ها چې اصل کې دا توهمات چې لاله پرې وته پرې نه وتا رسول الله مبارک څه کولای شي باندې او دوی جواب به سو کړی چې طهارت د ځمکې زما په لسه کې یو بس او جفا د اعتراض په مالو کو شافعي کې پاتې وکړه د اعتراض په مکو دا په مالک وکړه دا په مامو کو په احمد وکړه ځکه هغه په جفا مکه نه پاتې ما په پاتې تدې را خدای جواب شو او دا یو پاتې شو یا کم خدي او په موزه کې رسېدي را روان دي مسجد وصول الكلاب وممرها في المسجد ورأيت مدخل كذا أو ممر مبنك كي قام خالعات في غرزيه نسبه فاصل العاب فاش الجوتين فاش شوا لما وارد ممر تر يوازي سور الكلاب بول الكلاب مجرد واحد ذكر رواية لفظ بول الكلاب وقال الزهري مالك رحمة الله عليه مسلك شابته نسبه فاك دي او د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه خبره هم صبر وکړه چې بالکل پاک دی او حلال دی سم دی دا هغه قرآني او د مالک څخه پکې یو دوه قوله غوړي نورم دي یو قول دا دی چې کم قلب معزون دی هغه حلال دی باقي مردا قلب معزون تدریس اذن شوی دا په پالنه کې یو څوکې والا یو ګړو چلو والا او یو لخکار والا او دا یو بل قول مشتا ادا چې کم قلب د بادیې د باندې هغه حلال دي چې کم کور کې دنه دي دا مردار دي نه بلاکس وی باندې والا مردار دي کم کور کې تاجي رسې وي حلال دي او سرورم دا یو قول دا ایمو ثلاثه او سلام شتا او ګوري راجح قول او مذهب دقه دي چې دا په حلال دي دا به قول دا غدا کوم ځای مکه دا وای خدایا نو پټیشن قال دوی پیدا ولغه فی اناء ليس له وضوء غیره نو یوستا يتوضا به او د سیوکی ور دوری مسره ورغله د امام مالک رحمت الله علیه دا مذهب مالک دی امام بخاری کو خبر مستقل ذکر کړه رضی الله عنه بلکې د استدلال کې اصول الكلام ممر حال مستقل تعارض کړه وقال سفيان هذا استقام نقصي وي وتر سفيان وي چې وجود مقدور تیمم د مشکوک دی وي حتی کې روایت په تعارض لري چې دا ضرور دلیل د مالک ته ګوري نو شی پاک ښکاري او چې دې ته ګوري چې اخرت هو غیر دي نو شی پلیت ښکاري نو دواړه دي هذا في منطقه مساله بهذه وي بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وده خبدي ولم تجدوا ماء فتيمموا لا وغفور وهذا ما وفنفس الشيء ثلاثه نور روايه يتوضا به ويتمم وما فلم تجدوا ماء ان مراد ماء الطاهر او ده مقبل دائما ما ينجس ويش في خبر ما دي مشكوك لا مقبل مولانا صاحب د ائمه ثلاثه په نسبت دي سپي مردار نجس مردار نجس دلیل دما ورکه دلیل ورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وذي مثل من الطيور مشهور روایت او دا فرید علماء اتفاق چې سپي ذي ناب دی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه عن كل ذي ناب من السباع وذي او ذي ناب معنی تغافش لول په نسبه تغافش لول دی کنه دا مردار صاحب دغه دلار په ورده وسپي وردی او په غافونو باندې دغه شوکې او پوری او ته عمر وخو والله یو سات په غافونو باندې چیر پار کی او تیرې نو دی نام په داخل دی او دا غیر ممانعت شوی دی او رسول الله مبارک قتل د کلاب او حکم کړی په ځب شي نه کړی په مقصد دا چې دا کلاب ختمو نو بیا حلال شي ولې رسول الله مبارک ځای کوي امر بقتل الكلاب لا بذبح الكلاب دې دې چې دا ذبح کې او ختم کې وی خوري ختم او بل داري چې ارکل یو شی حلال شو نو پیغمبر مبارک مخکې راغی ودې حکمونه کاوه اخره پوری بیا صرف د قتل نه معنی کړي نور د سپي متعلق یې لري چې کوم تلین په تاسو څو قیرات اجر کوي تاسو
تر درې د مستعنا کړي ضرورت توجه لري نو د حالت ته وایي کې دا ویلي چې دوه خیرات کوي ویلي دي چې په چلې کې ویلي ګټ کې ویلي دي چې منفعت د سپیمر وفادار شي بل نشته سپی انتهایی وفادار شي ډوډۍ مو ورکوه خو ستا در نه پرېږدي دغه دی بل ته ناست دی خوراک مو ورکوه در به یې نه پرېږدي او په مضبوطې دا مالک ووهي او ویشوي بار ناست دي خو بل خوا نه دي دا نه و چې تا خو زه اوشلم ډوډۍ نه راکړې راځه بل طرف ته بدل ورته پته چې نور دی نو چې خوراک ملاویږي د قصابخانې له به ځي هلته به خوراک ټوکې رساله واپس او ټوله شپه به ویښي ستا څوکۍ به کوي دومره وفادار سپی دی وفادار شی دی او په خلاف د غوا نه هندوان د غوا عبادت دی غوا عمره بېوقوف شی بل نشته ټول عمر یې وساته ټول عمر 10 کاله پې ونډه وخوره 10 کاله پې ونډه او خرڅ یې کا نو پړې کې هغه ونیسي نو دا نه و چې دې کور ته واپس هم نه قصاب پسین دي قصاب سره چاړه په لاس کې وي او د غوا پړې نیولې دي دې ته نه ګوري چاړه ورپسې راسي راپسې روانه بس ګیا ورکړ نو خمقل شي عبادت کوي غوا د غوا نه خمقل شي په دنیا کې بل نشته مخکې ده نو څه وایي لږ یو منټ زموږ یو دلیل خدا ښه شو دوه دلیله مې ته وویل د قتل او درېیم دلیل زموږ سره دی د ابو هريره روایت مې ویلي ښه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات طهور قرینه په دې خبره ده چې شی نجس دی لفظ طهور راغلی او درېیم مې څه ویلي څلورم چې احرق خو دې پکې اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغرقه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغرقه وليغسله 3 مرات او بل څنګه بل دا و چې اذا ولغ الكلب في الاناء فاحرقه واغسله 3 مرات نو چې کوم کې یغرق کو دی او کوم کې احرق کو دی او کوم کې طهور دي دا زما مستدلات دي اوس راشه مولانا صاحب یو بل اختلاف پکې لري ستور روان دي خو په اجمالی درته ما بیا چې کله حکم د تطهیر څه دی دا مکه خبره خو طهارت او نجاست کې وا حکم د تطهیر څه دی مولانا صاحب دا ائمه او ثلاثه په من تسبیح دی دا واجب دی فرض دی او تدریب داغي پنځ اب واجب دی تدریب فی احداهن او تسبیح فرض دی مالک صاحب پنځ خو حلال دی خو هغه ته امر تعبدی وایي یا دا خبره او تعبدی څه لکه بعد د دې په مخه باندې مخ نجس تعبدا عامر وي ځکه نه خبر دا څنګه عامر وي ویزا نو هغه د تسبیح کوي سره ملګری دی بیا او زموږ د امام صاحب پنځ باندې تسلیث واجب فرض دی او تسریب او تسبیح دا مستحب دی بلکې مونږ وایو چې تسبیح مسنون دی او تسریب مستحب دی جمع بین الروایات تو دا بل مسله دی چې روانه ده مکه ما هو عقیدته چې دا عقیده د مخزرمین نه دی عليه السلام په زمانه کې ملاقات نه شوی چې عندنا منصرا ابن سیرین وی من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس د طرف من رسیدلی هغه خادمو یا من قبل اهل انس فدخل مناسبات نقاء بحديث مرفوع دخل ترى باقي مرفوع لي فقال عبيد سوي لأن تكون عندي شعرة من حكمات الذين يوم يختوي أبو محبوب ولد الدنيا وما فيها وقد يحتنى جسر نجيب تبركا ولساتا ولي بتمنى كولد الدنيا وما فيها ما لا بيسار نجس الدنيا وما فيها أحبية تمنى كبي واحد شو نجيب اتفاق شنو قبول كريم من إذا رسول الله بارك ويستكي خالص اختلاف لا هو أودات واحد ومن مقياسا في نور آدميين قياس ما اختلاف سوا او دا نور نه غټه خبره ده چې خدای د لوبه ګرمي عموما بلاس په دې منډي کنه منډي او دا غي بلاس کې خو وختي اکثر ماشوم نه بوله غلو بلاس کوي ایسته د ملتار ماشي دا انت ماشوم په کوله کوته وای دا کوي او انت څه چلو کې لا سوي دی هغه ګټه بیګي غزيال او بو کې د لومن اېره او قامت لته دي څه دي د موږ سره جون دي نو سو ځان وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الكريم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث راسه كان ابو بكر اول من ذلك بيستقبل ولا غير مولانا ته امام بخاري استدلال لنا رسول الله مبارك وبيقول استدلال من حيث انه ادمي
بیا استدلال ټیک شو شابه تبرک بیا تاریخ صالحین من الهلا فليصله 7 لو تغذيه مسألة العشاء أي مسألة ترى التسبيع أو التسريب لوجود قيديات شو تمام فريد بعد التسليس واجب ليه شيء واجب ليه تسليس أو تسبيع مسنون تسريب مستحب أو التسريب ده خبره مكلي ما يديك يا غشير سوى تبيدك نو شاطر خلاص إيه أبدا يوم كتابك يوم نقطة ولا ډېر ناشنا مولانا عبدالحسن رحمت الله علیه غالبا داخل کتاب کې مې وکړه چې په استرالیا کې یو ډاکټر پدې مسلمان شوی هغه ته دا حدیث ورسېده چې نبی علیہ السلام یې خوره مګه وی خدای ویلې دی وی او دا د برحق ولې وی دا کم لعاب چې د خپلې نو دی کم جراثیم دی کې دن نفرات دي ډېر زیات نو شادر هغه د بل ټکی لیکل دي خو موږ د نو شادر وایو انګریزي کې د بل ټکی وایي ادا علاج او خور کې وافر مقدار کې پراته دي نو د دې سړي سره څوارلس سوه کاله مخکې خو لیبارټري نه و چې ټسټ یې کړی دی معلومېږي دا چې د خدای پر حق پیغمبر دی الله خبر کړي یو ډاکټر په دې مسلمان شوی ډېره ناکسه خبره ده زه مخکې لاړ شوی دا د هغه دلیل شو فلیصله 7 مولانا صاحب دې نه ما دوه جواب کړو بلکې درې مې کړو یو دا چې دا روایت د تسبیح مسترد دي یو ذکر راغلی دی چې صابعهن اولاهن اخراهن بالتراب بل کې صامنهن بالتراب عینی باندې په دار قطنی می حواله درکړی و یو مسترد دي دوی مې سویلو چې جمع بین الروایت او کوم تسبیح والا روایت په محمول کوم په فرضیت دا په استحقاق په دواړو عمل لاشي او درې مې سویلو درې دا چې دا لوبي حکم چې کوم وخت به امر کېده فقط الکلابو رسول کې نرمي راغلی هغه وخت دا تسبیح او بل دا چې د ما روایت د قیاس سره موافق دي تسبیح هغه په یاد کړه دا وګوره روایت څه کړه تو حدیث استا طهور نه احدکم اذا ولغ فيه الكلب ان يستر 3 مرات اغي طهور دي او د ابو هريره بل روایت دي اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله فليغرقه وليغسله 3 مرات یا كاحدكم نوى اذا ولغ الكلب في الاناء يعني احرق لفظ احرقه واغسله 3 مرات دا د پوه شوې د دې نه موږ یو بل جواب وکړو دا د ابو هريره دی یو نقطه نقطه وره د ابو هريره دی او د ابو هريره فتوا په درې ورکړل فتوا ورکړل حدیث موقوفه کې فتوا ورکړل نو چې راوي کله مخالفت د خپل روایت نه کوي روایت حجت نه او کله باندې دا سوال وکړي چې خبر خو دې نه وکړه حجت خو قائمي کی پر روایت تراوی نه پرې ده حجت قائمي کی بجا باندې پر روایت تراوی ده روایت او تسبیح خوده فتوا د دریو د تسبیح ورقیله نو زما اگر چې موافق ده نص سره ده نو غالبا بیا حجت قائمي هغه سره پکې نص ته هغه د تسبیح راوی دي په خپل هغه فتوا د تسبیح ورقی راوی د چا ده نو ګوره دا بوره دوه روایت شو یو د تسبیح بل د تسبیح مرفوض ولا دار وحاوي وي او فتوا التسديس ورقينه مؤيد اغير او مراد بلا نقطه مورا یا کو په باول د کلب کړي مولانا صاحب هغه کې څه شی دی تسلیس خنزیر جوټا د خنزیر باول د خنزیر قاذورات ټولو کې تسلیس دې کې تسلیس ته لوزر پدېشا یو بعض علماء کې دا تلوي بده کې د خدای ذکر دی کلی شي واقعات دوی کلی شي رسول الله نه خبر راغلي را قلب ياكل الصراحه خپل د کوي تننا او دا سړی وي فاخذ الرجل خفه موده واغتلا سکي وجعل يغرف له ولا يچون غبر او استفاده موزه ورفع اثر کی چون توي نو موزه کې یو چون راځي حتى ارواح سيرات تشكر الله له الله شکر ادا کړه الله شکر دې لکه قدر د عمل قدر او ثواب ورکول فاخذه الجنه مراد دې جواب ما کړی دی اصلي دا بسال مستدل چې دغه موزه بیا واپس پټوي کې وردن نه کړی او سپیډ او دی او کدا چې کوي تني درنه کړي واپس تا مستدل نشو او کله موزه کې وته وبني اخلي او به وته په ډنډوري کې چولي د پی په غاړه ډنډوري دي نو بیا ستا مستدل کوئی شي په خبره
او درېمه خبر دا خو شریعت ته من قبلنا او کته چې پیغمبر هم نقل کو یوازې نقل نه زما وسره بلا احادیث مقابله کړي شریعت ته من قبلنا الا زموږ لپاره حجت کړي چې مقابل کې نور روایت نه دي مقابله کې خدا تصدیق روایت ما کړه وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن هشام قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تخبر وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرجون شيئا من ذلك جواب میں اتر تھا وہی گئی نمک کے دا دا کل چې خورا دا هغه د جوټې د پاک شابه خوري کنه دې جواب ما وکړه كل خدا دې چې وتا صفرا شابه تأخذ خپل قلب سميت على إرسال قلبك ولم تسمي على إرسال قلب آخر أو محرم ومبيح يوزيك قال تنبيح ملاويك مطابق خپل سپید ارسال فوق بسم الله ویلی وا مدا دلیل دی باحث چې اختار حلال او چې هغه په سپی وسره مرګري شو دا هغه په ارسال کو بسم الله نه دی ویلې شوی نو کې دي چې هغه وجلی دی دلیل د حرمت هغه د تنبیح ملاوي بس دینه دا قاعده معلومه شو چې محرم او مبیح یو ځای شي ترجیح چاته ملاويږي محرم لا زبس په کومه ده یو سړی ولې په خپل ژوند کې بعضې بچو ته د مال او جایداد نه نیول کړي بعضو ته ورنکړي